الله 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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدقت يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آدم علیہ السلام تذکرہ شروع اللہ وقلنا من ورتو یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن اسیگت انت اسکن اسیگ انت تو وزوجک و بیبیستا الجنت پا جنت کی وکلا خوراک کوي منها ددی جنتنا رغدن بیسیارا حیث شئتم دا کم زینه چې ستاسو خوښه ولا تقربا منزدې کېږي هذه الشجرة دغې ونه ته فتکونا نو شی به تاسو من الظالمین د زیاتي کوونکو نه. آدم علیه السلام به په جنت کې ګرځېده را ګرځېده نو ملګری نو چې ملګری نو داسې د دنیا زندګي هم ده چې انسان یوازې نو انسان د اونس نه دی نو دی بیا غریب خپه را خپی لږ ګډوډ نو الله رب العزت یې د ګسې پوښتې نه چې دی دې ملاستو او د هغې نه چې دی نو خدای پاک بې هوا چې دی نو دا پیدا کړه بس د الله قدرت و الله رب العزت پیدا کړه نو چې هغې پیدا کړه بیا یې هغه ملګرې وه په جنت کې او هغه ورسره یې وه هغه ورسره په جنت کې وه نو هغې پیدا کړه هغه ورسره یې وه په جنت کې بیا هغې بیبي وه او چې هغه ورسره په جنت کې وه نو الله رب العزت ورته وي چې په دې جنت کې ګرځې خوراک کوې هر څه کوې خو د دې یوې اونې نه به خوراک نه کوې نو الله رب العزت وکلا منها رغدا حیث شئتم موږ ورته چې خورئ د دې نه د جنت نه بېسیاره ښه ډېر خورئ مڼه حیث شئتم څومره چې ستاسو خوښه یا د کم ځای نه چې ستاسو خوښه خو ولا تقرب هذه الشجرة دې یوې اونې ته به ګورې نه نږدې کېږي او که دې ته نږدې شوې نو اوس دغه ونه کمه وه چې الله ورته وي چې مه نږدې کېږي نو په دې کې مختلف اقوال یا د کجورو وو یا د انګورو وو یا د پلانکي شي وو یا د ډنګري موږ یې په هغې څه کوو خو بس الله رب العزت ورته مه نږدې کېږي زیات تر اقوال چې دي نو دا د غنمو د بوټي باره کې نو اوس ته خو به وایې چې د غنمو خو د سره ونه یي نه نو د جنت او د دنیا معامله جدا ده د دنیا او د جنت معامله جدا ده هغه ځان له حساب کتاب دی هغې کې داسې ونې دي چې ته 500 کاله د لاندې ځې او مزل کې د سوري بل سر ته نه رسي نو د دنیا کې داسې بوټي کم نه نو د هغه ځای معامله جدا ده ځان له معامله او په دې باندې بس ځان له ذهني بیا دغه نه جوړه چې مړه دا خو داسې کیدی شو دغه شان کیدی شي ځکه وایي چې یو کس نو د ام د بوټي لاندې ولاړ وي چې که دې په دې غټ بوټي دی او په دې کې هم دی اوس په دې کې هندوانه پکار وه که نه هندوانه وي پکې پکار وه ته هم دا وایې که نه هندوانه پکې پکار ده بوټي غټ دی نو هندوانه پکې پکار ده
نو هغه چې کړه شیا مې په سر را پرېوته وایي چې مې په سر را پرېوته چې خدای پاکه شکر دی چې ته هندوانه نه وه هغه مې په سر را پرېوته چې بیا به څه نو ځان نه به بیا ویدي چې تی بس نه راوباسي بس چې هر څه خو الله رب العزت ورته دې ته مه نږدې کېږي لومبې ته هوا رضی الله تعالی عنها ته خوراک وکړه هوا علیه الصلاة والسلام هغې ته وخوړه او الله رب العزت د هغې وجه م وایي چې دې ته ولې وخوړه وقاسمهما د شیطان ظالم ورته چې دې بلا قسمونه وخوړه نو لومبې هوا علیه الصلاة والسلام ښځې لومبې دوکه کړه جي نو هغې دوکه کړه هغې خوراک وکړه بیا آدم علیه الصلاة والسلام ته بلا قسمونه نو آدم علیه الصلاة والسلام ته خو نور پته وه چې دا خو شیطان لعین دی مردود دی خو هغه وی چې یاره لا اوسه پورې چا په دروغه قسمونه نه خوړلی هغه وی د خدای په ذات قسمونه خوري نو ده ورته وی چې خدای چې تاسو ته کومه بوټي یادو هغه خو خاص چې هلته کوم بوټي و هغې درته یادو و دا خو اوس بل ځای کې دی او که دا مو خوړم د همیشه دپاره په جنت کې خیر دی دغه ته نږدې شو خوراک یې وکړه نو الله رب العزت په دې بل آیات کې ورپسې وایي فازلهم الشیطان بس دوکې کړه دي لره دی په دوکه کې ور واچو یا یې وغولو دي لره یا یې وښویو دي لره عنها د دغه ونې نه د دغه ونې باره کې فاخرجهما نو وی باسه دې دواړو لره مما د هغه ځای نه کانا فیه چې دي و په هغې کې نو د جنت نه وباسه دا شیطان ونه باسل خو ده چې پې کوم عمل وکړه ده ورته دغه بوټي یاد کړه د هغې د وجې ووته نو هغه اشارې هم دته وشوه وقلنا نو الله وی موږ ورته اهبطو کوشئ شابه لاله موږ ورته چې کوزیږئ بعضکم ځنې ستاسو لبعض د ځنو دپاره عدو دشمن به اوس په جنت کې خو صفا ماحول دی زړونه صفا دي ګن پکې نشته ګند پکې نشته او دنیا کې به وي بعضې د بعضو دشمنان دي نو که سړی نو هغوی به چېرته په پوله باندې جګړی زمیندارۍ باندې به جګړی به تا زما پوله والې ما ستا والې تا زما په پټي اوبه را پرېښودې او که زنانۍ نو وي به چې ما جارو والې ده او تا ګند وغورځوه ورته چې نه ما خو ته ګوره دا چل کړو ورته چې تا کټوۍ کې مالګه زیاته کړې ده یا کټوۍ دې خرابه کړې یا وسوځېده نو بس په دې ټوله جګړې نو بعضې به د بعضو دشمنان یې نو ظاهري دشمني اکثره خلک کوي د ټوپک تماچي یا د پټي دشمني څوک تعویضونه ماویزونه یو څه بل څه خدای والي ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په دې ځمکه کې مستقر زید قرار زید اوسېدو دی دا ځمکه بس ستاسو دپاره اوسېدو ځای دی و متاع الی حین او پیده ده تر یو وخته پورې بس دا ځمکه ستاسو مستقل ځای نه دی بیا به چې دی نو بس د جنت او جهنم فیصله کېږي څه وخته پورې دې پیدا واخلي نو الله رب العزت راکوز کړو او اوس په کم ځای راکوز کړو نو آدم علیه الصلاة والسلام چې دی بعضو روایت وي دا سرندیب کې دا کوم چې سریلانکا د دې هغه جزیره وه یو په سرندیب ښار په دې باندې راکوز او هوا رضی الله هوا علیه الصلاة والسلام دا په جده راکوز شوه او بیا په عرفات کې دي دواړه میلو شو خپلو کې عرفات په میدان باندې وقلنا من ورته وویل یا آدم ای آدم علیه الصلاة والسلام اسکن اوسیږه انت تو و زوجک الجنت او بیبي ستا په جنت کې وکلا او خوراک کوئ منها د دې جنت نه رغدن بسیاره ډیر حیث شئتما د کوم ځای نه چې ستاسو خوښه وي دغه شان به موږ ته الله رب العزت وي الله هم دې جنت ته بوځي وایي به چې خوراک کوئ ولا تقربا او مه نږدې کېږئ هذه الشجرته بیا به کې دا کېدونه هم نه چې پلانکې ونې ته مه نږدې کېږئ یا دا یا هغه بس بیا به کل اجازت ولا تقربا او مه نږدې کېږئ هذه الشجرته دغې ونې ته فتکونه هغه الله شاه بخاري صاحب ته چا وی که نه چې په جنت کې به سیرګټي یا ورته وی چې اوس هغه خو هسې کلاړیتوب کو او چونکې د ګناه کار خو به پکې نه وي که نه یا ورته چې سیرګټ به پکې خو سیرګټ بلول له به جهنم ته ځي ولا تقربا او مه نږدې کېږئ هذه الشجرته دغې ونې ته فتکونا نو شی به تاسو من الظالمین د ظالمانو نه د زیاتي کوونکو نه فازلهم الشیطان نو اخویو دې دواړو لره شیطان عنها د دغه ونې په باره کې فاخرجهما نو وی باسه دغې دواړو لره مما د هغه ځای نه کانا فیه چې دي و په هغې کې وقلنا موږ ورته وویل اهبطو کوشئ بعضکم ځنې ستاسو لبعض د ځنو دپاره عدو دشمنان به وي ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ځای د قرار دی یعنی دا ځمکه ستاسو دپاره ځای د قرار دی د اوسېدو ځای دی و متاع او فایده ده الی حین تر یو وخته پورې فتلقا اوس چې آدم علیه السلام راکوز شو
نو دی سرکوزي چې دی دا شیطان سرکوزي چې دی نو هغه توبه ونه باسله او آدم علیه السلام چې نبی الله دې معافي وکړي هغه چې نبی نو آدم علیه السلام چې دی نو هغه دعاګانې غوښتل شروع کړه عاجزي شروع کړه زاری شروع کړه نو خدای پاک ورله ذهن ته په خولې باندې دا کلمات راوستو چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا چې خدایا زمانه چې دی نو زیاتې وشو ظلم وشو په ځان مې زیاتې وکړو او که ته په ما باندې رحم ونه کړي رحمت را باندې رونه ورې نو زه به د خطاګارو نشم خطاکارو نه بشم زه به د تاوانیانو نشم نو الله رب العزت په ده باندې بیا رحم وکړو او د سارې دا مونځ چې کوو نو دا آدم علیه السلام کړو نو مونږ یې کوو سارې ټیم کې توبه قبوله شوه فتلقى بزدکلی آدم علیه السلام ازدکلو آدم علیه السلام من ربه درب خپلنا کلمات یوسو کلمی فتاب علیه نو رجوع کړه الله رب العزت په د باندې رجوع وکړه الله رب العزت په د باندې انه یقینا د آدم علیه السلام چې دی انه یقینا الله رب العزت هو التواب الرحیم هغه د توبې قبلونکي او رحم کوونکي الله دې زموږ توبې قبول کړي امين اوس الله رب العزت وی چې یوازې آدم علیه السلام کوز نه کو حوا علیه السلام ورسره کوز کړه او ورسره چې دی نو شیطان هلاندې گزار شده مخکې نه او بیا چې دی نو بعضې وایي چې مارې ورسره راکوز کړو قلنا من ورته وویل اهبطو کوز شئ منها د دې جنت نه جمیعا ټول فاما یاتینکم فاما بس هغه وخت کې هر کله یاتینکم چې راشي تاسو ته مني زما د جانب نه هدن هدایت فمن بس هغه چا تبع چې تابعداري وکړه هدايه زما د هدایت فلا خوف نه به وي سیرا علیهم په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کېږي په دې باندې به سیاره نه وي او دوی به غمجن کېږي نه خدا چې چا تابعداري وکړه او چې چا نافرماني وکړله نو دا به نه وي نافرماني چې اوس کوي څوک یې دا کوم د وجې کوي وایي چې بهی زه خو ډېر اوچت سړی یم او زه به چې دی نو اوس د پلانکي عالم پسې مونځ کوم زه خو ډېر اوچت سړی یم زه به اوس ده ته ټیټ پاس کېږم یا زه خو ډېر لوی خاندان والا زنانه یم زه به د پلانکې زنانه ته چې دی نو د دې به عزت کوم نه تکبر دا به د ځان نه لویوالی وباسي لوی صرف د الله سره ښایېږي شیطان ګوره لوی وکړه څه ځای شو جهنم ځای شو تکبر عزازیل لره خوار کرد و زندان لعنت گرفتار کرد وی تکبر چې دی شیطان خوار کو په هر اسمان باندې د ده ښه نوم دی د ده د عبادتونو نوم دی چېرته عابد چېرته څه او په اخره کې تباه شه د هغه ځان یې غرق او برق په ځمکه باندې داسې ځای نشته چې په هغې شیطان عبادت نه کړی په داسې ځای نشته او چې لویي یې وکړه نو لوی خو صرف الله سره ښایي به ځان یې تباه کړه دې وجې شاه شبعي تانوي رحمه الله هم لیکلي دی هغه د مولای روم نه رانقل کړي وایي د شیطان که صرف دومره سوچ کړی وي چې دا حکم د چا دی دا خو پرېږده زه ټیک ته بس که ته وایې چې د آدم علیه السلام زه ترې غوره یم نو بس ته دا وایې ځه خو حکم خو د الله دی که نه په دې بادشاهانو کې مشهور بادشاه تېر شوی محمود غزنوي رحمه الله لوی سړی بادشاه مو لوی پخواني بادشاهان بزرګان هم اکثریت نو د ده یو غلام او چې کله دې سومنات فتح کړه د هندوستان کې د هندوانو ګړ هغې د عبادتونو ځای هغې فتح کړه نو هلته نه چې دې بلا ملغلر یو څه بل څه په دې کې یو ډېره قیمتي ملغلره راغله چې په هغې په دنیا کې څه قیمت نه و په هغه وخت سره خلکو یې قیمت نشه ادا کولی نو ټول او ده سره به د یو وزیرو ایاز خو غلام و د ده او هغه ډېر خوښه مو نږدې مو د دې وجې چې هغه ډېر قابل و په عمر کې ډېر کشر هغه به په یو خاص ځای باندې کینولو نو د دې نورو وزیرانو به دا ډېر بدي شي چې دلی ولې دا خو کشر دی او دومره لوی مقام یې ورکړی بیا چې وخت داسې تېرېده نو کله دغه کار وشو او محمود غزنوي صاحب ته خو دا پته وه چې ده سره دې چې دی نو حسد کینه کوي نو دربار لګېدی و یوه پېره و هغه ملغلرې چې دی هغې راوړله ټولو ته یې وی چې شه به دا په سټک یا ګټه چرسي خو په دې باندې دا مات کې نو یو وزیر چې ورته کده وتی چې صاحب دا خو ډېره قیمتي دی به پیړه نه کړو ماتوله به یې نه ماتې نه کړو اخره کې ایاز نمبر شه ایاز ته وایي چې تی ماته کړه
هغه ورته یو لاندې کړو دا بلې ولا یا سټکو یا کاڼې ولا راواچو ماته کړه چوري چوري یې کړه. نو ټول ورته چې صاحب موږ درته نه چې دا کمکل دي تا ځان سر کې تور د وګوره د قیمتي ملغلره چې دی نو نه پیژني. هغه نه تاسو وکړه چې دا ولې دا ګوره ټولو مات نه که دومره قیمتي وه. هغه ورته وایي صاحب وایي دا منم چې ملغلره خو ډېره قیمتي وه خو ستا حکم چې دی دا د دین هم قیمتي دی. ستا حکم ډېر قیمتي دی. که چېرته ما دا نه ماته کړی نو ستا حکم به مې مات کړی وي. نو ستا حکم چې دی ډېر قیمتي دی د هغې په نسبت خو دا هېڅ قیمت نه لري. نو حکم د الله رب العزت پکارو چې د ځان میٹا دے اپنی ہستی کو اگر مجھ کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا حق میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. نو خبره داره چې خپل هستی به حتمه د الله وحدانیت د الله لوی به منی دین به منی رسول الله صلی الله علیه وسلم به منی بیا به کار کی او کنه که ته چې زیم نو بس بیا کار خراب. او الله رب العزت وی فلا خوف سیاره به بدی باندې نه و نه بدی غمجن کیږي. نو یاره اوس ته چې د قیامت پر ورځ خو به ټول خلک یریږي او دې کې به پیغمبران هم یریږي خو لوی لوی نیکان خلک دي نو بیا ولې یریږي. نو یاره د دوه وجې وي شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایي چې د دوه وجو یری یو د دې چې ستا په زړه کې دا یری چې بای پلانکې ګناه مې کړی دا پلانکې غلط کار مې کړی دی اوس به مې خدای راټینګوي. نو یو خدا یاره ده. بله یاره دا ده چې ته د خدای مخې ته ولاړې او د هغه د شان د وجې په تا یری د خدای د جلال د وجې د لویوالي د وجې. نو دا ړومبنۍ یره به نه وي چې زما د پلانکې ګناه کړی دا مې کړي دا مې کړي دي نو په نیکانو به دا یره نه وي. او دا دویمه چې دا خو به د هر بنده په زړه کې چې د خدای پاک لویوالي خو یو لوی ذات دی زمونږ رب دی زمونږ خالق دی مالک دی نو د هغې د وجې به یری. ها والذین او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی وکذبوا او تکذیب کوي دروغ غني بیا آیاتنا زمونږ آیاتونه اولئک دا هغه کسان دي اصحاب النار چې صاحبان د اور دي. الله موږ ته اسلام را نصیب کړی دی ټولګي نه ساتلی خو الله دې په اسلام باندې استقامت را نصیب کړي. هم فیها موږ به همیشه وي په دې کې هم فیها دي به همیشه وي په دې کې د جهنم کې به همیشه وي خالدون همیشه تل تر تله هم فیها دي به وي په دې جهنم کې خالدون همیشه تل تر تله.